بڑا سیاسی اتحاد تیرا سے نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہے، اور تیرا متنازع آپریشن کے نتیجے میں اور سابقہ آپریشنوں سے بے گھر ہونے والے تمام متاثرین جو گزشتہ کئی برسوں سے بے سر و سامانی، عدم تحفظ اور مسلسل مشکلات کا شکار ہے، ان کو فوری اور باعزت طور پر بحال کرانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے، جبکہ ان متاثرین نے ریاست کے ساتھ تعاون، صبر اور قربانی کی مثالیں قائم کی، مگر بدقسمتی سے آج بھی انہیں ان کے بنیادی انسانی، آئینی اور قبائلی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ سیاسی اتحاد باڑا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے جس کا حل مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ باڑا سیاسی اتحاد کے متفق اعلامیہ کے ذیل نکات پر فوری عمل درآمد کی جائے۔ سیاسی اتحاد باڑا مطالبہ کرتا ہے کہ وادی تیرا میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے۔ تیرا میں فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر گولے اور کواد کاپٹر گرانے جیسے اقدامات کو فوری طور پر بند کیا جائے، کیونکہ یہ عمل شہریوں میں خوف و ہراس پلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تیرا متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے اور متاثرین کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے اور معاہدے تحریری و عملی طور پر تسلیم اور نافذ کیے جائے۔ متاثرین تیرا کے رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اقربا پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سیاسی اتحاد باڑا واضح کرتا ہے کہ تیرا متاثرین کا اندراج اور رجسٹریشن تیرا کے عوام کا بنیادی حق ہے، لہٰذا تیرا میں گھر یا جائیداد رکھنے والے تمام رہائشوں کو آئی ڈی پیز اسٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے، سب کو امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ پولیو لیس یا نادرہ کی خود ساختہ اور من پسند رجسٹریشن باڑا سیاسی اتحاد کو کسی صورت قبول نہیں، کیونکہ اس سے حقیقی متاثرین کو محروم کیا جا رہا ہے۔ وادی تیرا میں بدامنی کے بعد اب اپر باڑا اور باڑا پلین ایریا میں امن امان کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے، جیسے ہنگامی بنیادوں پر کنٹرول کیا جائے اور روز بروز بڑھتے بدامنی کے واقعات کی مؤثر روکتھام کی جائے۔ قیام امن کے لیے سیاسی اتحاد باڑا آج سے باڑا میں امن تحریک کے آغاز کا اعلان کرتا ہے تاکہ عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ باڑا میں اغوا برائے تاوان، دھمکی آمیز کالز اور عام شہریوں میں خوف و ہراس کے خاتمے کے لیے حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے متاثرین تیرا کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیان بازی اور رویہ قابل افسوس ہے، تاہم ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں فوری طور پر مل بیٹھ کر متاثرین کے تمام مسائل کا مستقل حل نکالے۔ سیاسی اتحاد باڑا واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اگر ہمارے آئینی، قانونی اور اخلاقی مطالبات پر فوری اور عملی طور پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ہم متاثرین تیرا اور ضلع خیبر کے عوام کے ساتھ مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر ہوگی۔ سیاسی اتحاد باڑا اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ متاثرین تیرا کے ساتھ ہر فورم پر کھڑا رہے گا اور ان کے حقوق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ اگر تمام مطالبات پورے نہ ہوئے تو باڑا سیاسی اتحاد مرکزی حکومت، وزیر اعلیٰ ہاؤس، عسکری ہاؤسز کے سامنے متاثرین کے رجسٹر 13,744 گاڑیوں کو بطور احتجاج لے کر جائیں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔ بالکل بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنا وړاندې ز څومره روغلی ول مونچې دي د جمرود لنډی کوتل د پېښور د الوکونه یا د اسلام آباد نه کم میډیا روغلی دي ټولو لستړی ماشي کوم ستړی ماشو په خیر روغلو ورکلا روشو دا متال د تپکه کوم په پښتو کې ځکه چې د کورسې مې ولدلې تشي دي
نه بس پرې د مړه به چې سره هغه یې کو ویای د هغه کې چې یو هغه و داسې غر غوندې کې و چې ویلي و چې داسې بوډاګون په اودوسه کې ور وخېجوي که نه نو جنت لسي ډایرکټ نو چې یو سړي مور بوډۍ شوه او چې ویل چې یاره دغله یې ورخېجوو بس اوداس یې وکړلو چې دغې نیمې له یې ورسوله نو چې اوداس یې موت شو هغې مور یې چې دوانځلي یې بیا او دا روکوزه کړه او بیا یې چې اوداس وکړو دغې نیمې له ورسېده چې بیا موت شو خو دوه درې ځلې یې اوداس موت شوی دی چې د زوی یې کېنولاسې په تاړه چې ادې دا ممیله دې وي جنت په سترګو ولکه ووینې او نور بس الله د خیر وکړي چې دا حالات خو دې وي که نه صبر وکړه ته لږ مو پرېږده شیرینه چې څه لا دې کې روکایې مړه چې دا حالات خو دې وي که نه او تقریر وکړي او بیا منډه کړي او بل دلته شور جوړ کړي او بل وایي چې مو خبره دی او هغې پکې وویل چې دوو خلکو یې تیرو خبره وکړه نورو ونه کړه ټول خو یې نشي کولی هر سړی خپله خبره وي چې څنګه کوي ته اعلامیه وکړه او ته بیانیه وکړه یا نه بس ته بیا خپله خبره کوه زه یې ټولو نه وړاندې زه خپله سپویي پیش کوم چې وګا اروایي ولی مو نه پښتنه وکړله مو چې کم میسول ویر کړلو کټویی پکې شوی دو وزن خبره یا څوک په پوی نه وي مو د شفیع جان مثال ورکړلو چې شفیع جان داسې وایي چې دا خلک په خواخر روان دي او دا تاسو ټولو په ویډیو کې کتلی دي او په ویډیو شته او د مو یو بل نماینده ویل چې دا خلک د وور نه روان دي چې کله سختی په روغله شفیع جانم خبره د بدل کړه او مو امینه سه بم بدل کړه او د اسمبلی په فلور باندې وفاقی وزیر ویل چې یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں په دوه مورز اغم کې واپس شوی و خپل خبرې نه د انټرنیشنل دبو د وجینا مو هغه خبره چې کړی او مو هیڅ کله داسې نه دو کړی چې دا په خواخه روغلی دي یا په خوشولې روغلی دي موږ مخکې ویلي دي چې جبري نقل مکاني شوی دو اوسم یم او بیا به یم چې دا په جبر وروتي دي او سیاسي اتحاد د وړاندې ورځې دغه اپریشن په بوري کې دا درې خبرې وي چې نه اپریشن مانم نه نقل مکاني مانم او نه مسلح لشکار جوړوم دا درې خبرې حالانکې د تیرو خلکو اپریشن مانلو سره نقل مکاني او مسلح لشکار یې نه مانلو مو سره درېیمه خبره شامله کړې وه چې اپریشن دې هم نه مانم بلکې پوته شوه خبره مونږ دا جرګې و دا څه شی دا چې شروع شول دا دغه 21 مړي چې کله پاکو خېلو کې وشول شهیدون وشول یا نه شروع شوله مو چې دلته بس کیسه شیرینه جیون کړله خو لانډه یې کوم دلته چې کله پاکو خېلو کې د اوله سی ایم صاحب روغلو ویسرا د مونږ پارلیمنټرین روغلل نو ویل چې مونږ ورته شرط دی ښیي و چې آی جی ایف سی کور کمانډر او سی ایم به دلته په ننوت یې دا معذرت به دلته غواړي سی ایم صاحب وویل چې آی جی ایف سی کور کمانډر دلته نشي تللی و زه دا ریکویسټ کوم چې زه یې ته روغلم خو تاسو یې سره لوړ شو زم د مخکې یې ونته ورپسې شه او ایمو نه وایي چې کوم سی ایم دی دا هم ورسره و ایمو اقبال یمیني هم ورسره و ایمو میرزا سینیټر هم ورسره و ایمو عبدالغني ایم پی هم ورسره و روان یې کړو دا بلویسور موږ سره لیدلی هم نه و ونم دا ای جی ایف سی لیدلی و ورته کېناستو او اوس هم په ریکارډو کسان مې ګاوندي چې 20 منټه خبرې مې ته وکړې و دا خلک هم پې شهیدون ډیکلیر کړل چې دا شهیدون وو او معذرت یې هم په وغوښتو و یا نه پاس د دغ سی ایم په مشرونه کې د کور کمانډر سره مې لو شولو او ولته هم دغه خبرې وکړلې و درې خبرې یې کېښوې دغه اپریدي قوم له یې درې خبرې کېښوې چې یا لښکر جوړ کا او یا اوزا او یا به هم داسې ته به هم لګې او زه به هم لګم په مو باندې چې کم ځای نه ډاز وشي زه به په ځای باندې ډاز کوم نو پریدای چې ورته ویل شو خبره یې ورته وکړه چې موږ یوه جرګه کوو د طالبانو سره جرګه کوو او پاکې هغه مجیب حاجي خبره وکړه 93 کسان موجود وو په هغه جرګه کې موږ سره پارلیمنټرین وو د پارلیمنټرین په خواخه جوړه وه داسې نه وه چې یا برګیډ جوړه کړې وای یا آی جی ایف سی جوړه کړې وای یا کور کمانډر جوړه کړې بالکل د مونږ چې کم پارلیمنټرین دي او ثبوتونه او ګاون د مصر شته چې هغه په مشرونه کې جوړه شوه دا جرګه و یا نه پاس چې کله پوس کړو پارلیمنټرین د مونږ نه ایثور شول
په بونا یا څنګه خو ویل چې دلته د مونږ چا ویل چې اسمبلی اجلاس مې دی، چا ویل چې تاریخ مې دی، چا ویل چې احتجاج مې دی. په دغه خبره باندې او په بلوچستان کې د موږ سره دا موجود و. هغه جرګه چې لوړله په جرګه کې دا 93 کسان وسره باړه سیاسي اتحاد دا پکې ناکام شوله، جرګه کامیابه نه شوه. یا ناپاس چې کوم دی دا 40 کسان خلک یې چې ایک جوړ کړي دغه جوړ کړي دا دوه کوله مخکې په تیرو کې جرګه وشوه او د هر کوم نه یې کسان پکې وخیستل او دا څلور په قوم سره او پریدي په خپله جوړ کړل او بیا چې دلته راغلل او موږ کم میټینګونه وکړل. ګوره موږ د چیف سیکرټري سره میټینګ کړی دی، موږ د کمیشنر سره کړی دی، موږ د سی ایم سره کړی دی، موږ د آی جی ایف سی سره کړی دی، موږ د کور کمانډر سره کړی دی. اوس که په دا کې یو کاس دا وایي چې زه نه یم خبر، دغو حالاتو نه یم خبر، یا دغه ظلم زیوتي نه یم خبر، نو دغه درویغ د ما وایي رښتیا خبرې ده کوي. دغه هر شي نه خبر وو، هغې باوجود موږ ویل چې ټیک تو بسته یې چا واس نه رسیږي، چا خبره نه رسیږي، چا شی نه رسیږي. موږ دا نه وایو نه په صوبایي حکومت دا الزام لګوو نه په وفاقي لګوو، خو په دغه شي کې د اپریشن یا د نقل مکانې یا دغه بېعزتي مو مشرون صوبایي حکومت هم دی او مو مشرون وفاقي حکومت هم دی. دا دواړه مې ذمهور دي ځکه چې ولته مې وزیر دفاع نوستی او دلته مې وزیر اعلی نوستی. مو دا دواړه ذمهور دي، مو عیني او قانوني هم ذمهور دي او مو اخلاقي هم د ذمهور دي چې دغو خلکو خو مسله ولې جوړه شوه چې واوره وشوله و د خلک په تکلیف شول او چې ته انټرنیشنل میډیا لوړه و د شی هایلایټ شو هر سړی ترې وروسته شو. اوس ویایا اوس ویا چې کم شی غلطۍ دې نه شوي وي، چې کم انتظامات دې ناقص وي، چې کمې خبرې دې ناقصې وي، چې کم څه شی دې ناقص وي، اوس واضحه دغو خلکو له ویه. که بیا د بړه سیاسي اتحاد یا د عوامو نه خلک ګیله کوي، نه دا اختیار د عوامو سره شته او نه دا اختیار د بړه سیاسي اتحاد سره شته. دغو له چا ووټ نه دی ورکړی. دا چې کوم دی وفاق او د صوبې په خپله کې جګړه دو او په جګړه کې مونږ تیراول ورونه یې ذلیله کړل، آی بې پردې کړل، آی وویجلل، آی زخمیان کړل، آی ټارچر کړل. صوبې او د وفاق په منځ کې جګړه دو. مونږ دا ریکویسټ ورته کوو د دغه سټیج نه چې صوبه او وفاق ته سره په خپله کې کښېني او دا پوښتنه به مونږ هم بیا ترې کوو چې دغه اپریشن ذمهور څوک دي، په آئیني یې څوک دي، قانوني یې څوک دي. کیدای شي چې دغې له خبره روشي چې موږ په سپریم کورټ های کورټ له لوړ شو دا خبره چې دغه اپریشن دغې بېعزتۍ دغې نقل مکانې ذمهوري په چا ورغورځېږي او که یو سړي باندې ذمهوري ورغورځېږي او وایي چې زه ولاکه ومنم، په دا ولاکه منلو باندې کور نه کېږي. په کور دو که صوبایي حکومت ذمهوري وي او که د وفاقي حکومت ذمهوري وي چې دا ذمهوري سر له سره ورسوي. بل چې کوم دی په خیرو باندې په دغو باندې کور نه کېږي چې یو سړی وایي چې نه هغه یو سړي شي په بل باندې ټوپک راوښکو چې اوس دی وله چې غول وباسم. شیخ ورته ویل چې که موږ غول دی په کور وي داسې به یې ته وکړم. نو موږ دغو ځینو پارټو له دا خبره ورکوو چې هسې د خیرو هسې د بدو ردو ضرورت نشته. کېنه سب ټیبل باندې دغه سیاسي اتحاد سره کېنه چې موږ د چیف سیکرټري سره، موږ د آی جی ایف سی سره، موږ د کور کمانډر سره، موږ د ډیپټي کمیشنر سره، موږ د کمیشنر سره کومې خبرې کړې دي چې په یو پارلیمنټرین یې ته وروړم چې تو ولته داسې وویل او داسې ورته وویل او تو ولته داسې وویل او داسې وویل. خو افسوس دغه دی چې دغو ځایونو له نوځې د ویډیو اجازات نه وي، موبایل د نه بهر کړي چې په یوه باندې یې مخامخ دې ته ویم او دام نه چې 15 د سیاسي اتحاد کسان دې ته پې ګاوند درکړم چې و پارلیمنټرین تو په هغه ورځ څه ویل او نن څه وایې او بل هغه نماینده تو په هغه ورځ څه ویل او نن څه وایې. د خپلو ذمهورونه ځان مه خلاصوه. که اوس په دا کې کریډټ وایي بیا به هر سړي ویلی چې دا مو وکړل او چې اوس پکې کریډټ نشته شرمېدل پکې راغلل. ټول خلک وفاق هم یې شي مونای کړی او صوبه هم یې شي مونه دی کړی. دا څه شی دا نوټیفیکیشن یې شروع وتې د پیسې څه شي تقسیم شوې دا فیسیلیټیشن سنټر یې د څه شي ولګېدې. دغې له سوچ کول پکور دي او خیورون خلک پې پوهېږي او نور چې کماکل وي او نه پې پوهېږي بس الله دی پوهېږي. مو ګوره بیا هم درته ویم چې دا ویډیوګانې دا هر څه موږ سره په ریکارډ باندې شته. بله د انتظامیې سره، د چیف سیکرټري سره، د کمیشنر سره
کم میټینګونه چې وو تو هم ولا وښیه چې هغه پکې نه وو پارلیمنټیرین او خیر په یوه میټینګ کې صرف پارلیمنټیرین نه و چې ته اجلاس یې و نمایندګان یې ولګل نو مې به نمایندګانو نه اخلم کمیشنر دا وویل ویته یو کس ویچار شو چې مو سره عوامي نمایندګان نه وي زه تو سره یوه خبره نشم کولی کمیشنر ورته وویل چې نمایندګان یې موجود دي چې څوک دي چې یو دا د پلونکي نماینده دی او دا د پلونکي نماینده دی دا په ریکارډ دي دا خبرې دا یې موږ سره ګاون شته چې نماینده دی پکې موجود دی او بله خبره اوس یو ملګري وکړله چې په کم ټیم کې موږ په 11 کور کې میټینګ وو په 11 کور کې میټینګ وو او دا خبرې وشوې چې دا درې خبرې مې دي او پغزوی کې یو فوجی اہلکار دا خبر اکڑا کہ میں وزیر اعلیٰ کا ماتحت ہوں یہ جو بھی آرڈر مجھے دے گا میں وہی کروں گا میں اس کے آرڈر کے بغیر ایک قدم آگے نہیں جا سکتا نو پوس اس خبر ایمو سول دا گدائی چھ وقت ان کے ایمو پارلیمنٹیرین موجود ہو ایمو سی ایم موجود ہو پکورا چھ دا جواب یہ کھڑائی ہوئی چھ دا آپریشن دا نقل مکانی دا مسلح لشکر چلا رو بندے جوڑا ہوئی پکورا چھ جواب یہ کھڑائی چھ کمزوی دے کولو ہوئی پغزوی کے خبرہ نکوی او کندہ سی میڈیا لاو دارے کے شل خبرے ہو کے آزوی ننسی پغزوی کے زوی نہیں ہو چھ ایغو عسکری قوتونو لای ویلی وای چې دا شاین زن کوم و ټوله ماډر در کوم چې ما یې کاوه نو بیا به کېدای شي په مونږ باندې لږه ښېګړه راغلې وای ته چې په کوم ځای کې فیصلې ټیم وي سلا د بوجاوړو د خیبرو د مومندو جرګه یې چې په سیم هاوس کې روغوښته پکې یې څه پیسې هله کړې وه امو پارلیمنټیرین دا پیسې هله کړې وه چې دا زوی د سوپاشي دا لوکادو سوپاشي اوس کا په بل چا باندې دا ګاند ویرا چوي دا ظلم دی دغه عوامو سره ظلم دی دغه سیاسي خلکو سره ظلم دی دغه مشرونو کشرونو سره ظلم دی اوس د دې ته د اعلامیه د مدادو